طالب العلم د په مدرسه کې ناسته د الله قرآن یې یو بچی هغه دنیا راوړي پیسې ګټي پلار دومره ظالم د هغه بچی چې دته د آخرت لارې اسانه کوي اخته په یوه سترګه باندې ګوري او هغه بچی چې هغه د دنیا هغه عارضي ژوند جوړولو دپاره کومه سرمایه راوړي هغه ته په بله سترګه باندې ګوري حتی په بچیانو کې فرق کوي د طالب چې څومره بچیان دي نیکه په هغه نظر نه ورته ګوري کوم چې هغه بچی چې هغه د بار نه ګټې راوړي پیسې راوړي په هغه نظر نه ورته ځکه دا کورونه هم دا بې خونده ورورګلوي بې خونده ملګري بې خونده او شراکت دا بې خونده نو یو تخم الله رب العزت چې انسان ته ورکو چې دلته په دنیا کې دا تخم کښېږده چې هغه عدل ده او په آخرت کې به د هغه ثمره اخی شیطان را ولاړ سو اخته یې داسې ایټمي مواد ور واچول چې دی یې په ظلم باندې لګیا الظلم ظلمات یوم القیامه نبی علیه السلام یې ظلم به په ورځ د قیامت باندې تاریکۍ ته به پکې روان یې 50,000 کاله به په تا باندې تکه توره شپه ته به روان یې زیبه خپل مقصد مولانا اسماعیل حقی لیکي هغه یې یو وخت یعنی انسان ښکار به یې که او ښکارزن و یو د بر ښکارزن یو د بحر ښکارزن مایان کبان دا ښکار به یې کوو یو وخت کې د په ښکار کې یو داسې ماهی د ځان سره راوړ چې د حق په دې کوپرۍ کې یو قسم ته یو جوهره وه یوه ملغلره او یو غمی و سخت خوشحاله سو چې دا به د ملک بادشاه امیر المؤمنین یا والی یا گورنر ته وړي چې تا ته ډېرې پیسې درکړي او د خپلو بچیانو ښه پرورش ورباندې وکړي چې کله روان سو په مخه کې یو کس ورته ودرېدو ول دا څه در سره دي دول دا یو کب د ماهی ده ول ما ته یې راکړه دول نه دا خو د ما د خپلو بچیانو دپاره راخیستی دی دول دا لاس داسې ورسره پورته کړو دغه ښکارزن دی په دې مخ باندې یوه چمیټه ووهو چې کله یې ووهو او په زور او په زبردستي باندې د لاس نه دا ماهی وایست ول د دې سترګو نه اوښکې تور شوې اسمان ته یې وکتل نبی علیه درې دعاوې الله ډېرې زر قبلوي په دوه درو کې یوه دعا هغه د مظلوم ده سترګې اسمان ته پورته کړلې او د سترګو نه یې اوښکې تور شوې ولې الله تا خو د ما د بچیانو د ښه ژوند د تېرولو دپاره د دریاب نه یوه جوهره راته راویستله لیکن دې د ما نه یوړه د ما سره خو هېڅ نسته الله عاجز یم د ما نصرت وکوه ځکه ګوره یو تکبر او یو ظلم دا دواړه داسې بد امراض چې د آخرت نه سوا په دنیا کې هم الله جزا درکوي چې کله کور ته لاړئ هغه کب یې هغه خپلې بیبي ته حواله کو چې دا ما ته پوخ که هغې چې کله ورته پوخ کو ول ده دا ماهی خور د دې ماهي یو اډوکی د ده په دې ګوته کې ولاړی چې کله شپه سوله د دې نه داسې زهریله مواد پیدا سو چې په دې ټوله ګوته باندې یې داسې دردونه دي چې دا ټول لاس د دیواله سره وي سهار باندې یو طبیب ته راوړي طبیب چې کله وکوت ورته ویل چې دا اډ د مکمل ټول تور سوی ده او دا داسې بیماري ده چې که دا ګوته کاټ نه کې دا نور وجود ته هم سرایت کوي د ده نه یې دا ګوته کاټ چې کله بیا شپه راله دا لاس دلته درد شروع دا ځای ورنه کاټ چې کله یې دا ځای کاټ کړو چې بیا بله شپه راتله لاس دلته درد شروع دا ځای ورنه کاټ بیا چې بله شپه راتله بیا یې دلته درد شروع کور بې قراره او بې ارامه اهل و عیال ټول په سیرو په چیغو ماله و کلی ټول ورسره پریشانه یو ځای ته ولاړو یوه درخته ده او د درختې لاندې هلته په یو ځای کې دی هلته پرېوت چې کله پرېوت نو خوب ویني په خوب کې یو بوډا ورته راغی
کتاب لیکي دا بوډا دا د ایمان و، دا ایمان یې دومره کمزوری کړی و چې بوډا یې ورنه جوړ کړی. ورته یې څه درس سوي دي؟ دول دا ګوته مې د ماهي په یوه اډ باندې خرابه کړله، د هغې نه په دا بندو کې داسې درد روان ده او دا رانه کاټ کوي. هغه ورته وویل په یوه هسپتال کې د علاج نسته، حتی که لاهور ته د عمران خان هسپتال ته ولاړ سیم، یو هسپتال د تا د علاج دپاره سته چې ډېر په اساني سره د تا علاج کېږي. دی ورته وروره راته ویې ښیه کوم هسپتال؟ ول تاسې دغه د ظلم لاس په چا پورته کړی، د هغه د سترګو نه اوښکې توی سوې او دغه لوندې سترګې دا یې اسمان ته الله ته پورته کړې. الله د مظلوم دعا نه ردوي. د تا 360 بندونه دي، دا به ټول د دنیا په تیغ باندې د تا نه داسې یو یو پرې کوي. ولاړ شه د مظلوم نه د معافي سوال وکوه چې دی د معاف کړي، بیا به د الله معاف کوي. دی چې کله ول د خوب نه راپورته سو، ملګریو ته ویل چې راځئ د ما علاج پیدا سو. هلته چې کله رالی د هغه نه یې د معافي مطالبه وکوله. هغه ول دا لاس د شفا بسم الله الرحمن الرحیم ورته ویل ای الله ده په ما ظلم کړی و، د ما نه یې معافي واخیستله، الله ما دی معاف کړی د خدای ته جوړ کړي. په هغه ځای باندې هغه پرهار وچ او هغه زخم په هغه ځای باندې کنټرول نور پاته. عجیبه خبره کتاب لیکي. ول اوس ته راسه، دا داسې خبره ده د چا سره دې په مال کې ظلم وکاو، جزا به یې الله په مال کې درکوي، یا به الله دنیا نه درکوي. 15 سړي به د ورځې د کور نه وځي، ماښام به 15 روپۍ آمدني نه وي. 15 کسه به د کور نه وځي او یو داسې 15 روپۍ به راوړي، خو لیکن روپۍ به دومره بې برکتي، دا په بیمار لاړې، دا په جنگ لاړې، دا په کیس لاړې، دا په عدالت لاړې، دا په سو لاړې، دا به ټولې درنه ځي. یا به دومره روپۍ درته راځي، خو لیکن الله به داسې امراض په کور کې در پیدا کړي چې په دې دومره روپو خو به دې فلاونه هم خوړل، کبابونه به دې هم خوړل، روشونه به دې هم خوړل، لیکن الله داسې خبیث امراض در کې پیدا کړي چې هېڅ هم نسې خوړلی. شوګر یې، ارکان یې، بلډ پریشر یې، دا شیان ټول السر وغیره بیماری هر څه الله در کړي دي، لیکن نه یې خوړلی. که د چا په اولاد باندې ظلم وکاو، الله به انتقام د تا نه د تا په اولاد کې اخلي. د تا نه پیدا بچی په تکلیف رالوی کړی بچی نن چې ته خبره کوي د تا ګیرې ته دی لاس ته راچوي. نن د تا لوی دشمن د تا خپل بچی ده، د تا لوی دشمن د تا خپل رور ده، د تا لوی دشمن د تا خپله ښځه ده، او د چا په عزت دې تیری وکاو الله به د عزت داسې واخلي. نن چې معاشره کې د انسانانو په مابین کې عداوتونه، دشمنی او تکلیفونه کوم جوړ دي، دا اصل وجه دا ده چې هر مسلمان ظالم ده، دا ظلم کوي، خو لیکن د خپل وس موافق ظلم کوي. چې څومره وس د انسان وي څوک د ظلم نه ځان نه راګوري. نو الله رب العزت انسان ته یو تخم ورکو د عدل، چې د عدل درخته په دنیا کې وکړه او دغه عدل چې کومه ثمره ده هغه به ته په آخرت کې اخلي. خو شیطان بدبخت دا راولاړ سو او دغه عدل د عادلانو دا یې خراب کو په ظلم باندې، چې اخر د ملک بادشاه ظالم، NPA ظالم، MNA ظالم، SHO ظالم، ملک ظالم، ملا ظالم، قاضي ظالم، دا ټول چې څومره ظلمونه شروع کی اثرات الله رب العزت په عوامو کې الله تعالی ښکاره کړي. الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا البلاغ. الحمدلله رب العالمین.